अस्सलाम वालेकुम زیم عنایت الرحمن او تاسو ګورئ اپنا ډیجیټل ملګرو دی وخت زه موجود یم شهید ملک سعد پولیس لاین کې ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده څو میاشتې مخکې د تانه میچنی ګیټ په حدودو کې یو لاش برآمد شوی چې کم د ای اس آی صفدر خانو هغه په باډی پورا تانه کې تانیاتو ډیوټي به هلته وه د ملزمانو ته رسایي شوې ده او دې کې ملزمان گرفتار شوي دي دی وخت موږ اس اس پی اپریشن مسعود احمد پنګج سره موجود یو هغې نه به تفصیلات اخلو تاسو سره شیر کوو موجود یو اس اس پی اپریشن مسعود احمد پنګج سره ای اس آی صفدر چې کم قتل شوی مان پکې گرفتار شوی دي اس اس پی اپریشن نه مزید تفصیلات اخلو جی بالکل دا صفدر خان ای اس آی دا قتل شوی د پهاړی پورا کې تعینات او چرسدې سره تعلق و او دا ای اس آی سنولا د دې بیچ میټ هم دا کورس میټ هم میټ هم وو اغي دا خپل عمرګری جواد سره مل کې دا قتل کړو وجه عناد وو دی رشتے سے تنازع شو د حسن الله رورو عطا الله اور رشتہ بے بات کے اور بے بات کے حسن الله ته دا انفارمیشن وجه صفدر چې کوم دی ریموټ دا کسانو سره مل کې ماته نقصان ورکول غواړي ا دو منس کې دو درې تو تکار هم شو اور بے بات حسن الله دا بدل واخصلو دا ماړي اوریدو کې راځي چې دا بیټي بندو د چا چې د قتل کړي دي صحیح صفدر قتل کړي دا د بیټي بندو مو تاسو ته وختي ویلو کنه دا بیچ میټ دا کورس میټ هم دا دوړه ای اس آیز او سهار مو ته لاش ملاو شو اور لاش ته نقصان نه ورکړي دوه نه ورکړي بار لاش ورډي ته پرتو اور بیا مو ته سهار جی بالکل دا وخت مونږ شهید ملک سعد پولیس لاین کې موجود یو او کوم واقعیا چې د نن سو میاشتې مخکې تانه میچنی ګیټ په حدودو کې را پیښ شوی و ایس آی صفدر خان لاش چې کوم برآمد شو داغه رور سره ولاړ یو حیدر خان سره دې سره به تفصیلی گفتگو کو جی دا واقعیا څنګه را پیښ شو او څنګه تاسو ته اطلاع شو د تفصیل سره راته وای مونږ زه خو جیره روانو ما 400 دینه ډیوټي روانو ما نو مونږ ته ماته چې دینو باډي پوری تانی والا وي چې رستارو بیګا کور ته درغلی او کنه ما وته چې نور راغلی وی خټیک تا بیا را تا غینه پس چې دینو تاسو تقریبا 10 منټه پس میچنی ګیټ تانی والا رابطه وکړه چې رستارو سره داسې رنګاډه ما وی او وی خاطه بیا تانی تراشه چې تانی ته کله لړو زما ضرور گاډي ولاړو ماته تاسو کو چیرې زما ور سو شو غیره ته وی چیرې دا مردهانه کړي ما ته وی چې دا سم مسله وی چیرې دا دلته چاره واستو او ولته چې دینو قتل کړي دي نو د دې رشتہ باندې تناظر روانه و په دې باندې دي قتل کړي دي کنه نور څه خبره تر و تاسو ته بس معلومات دي بس زمونږ سره جی اسی ظلم کړي مستی په کړي دا اس رشتہ د سره زمونږ سمخ کې دښمنی و سره رشتہ بس خپلو کې به چې د ضرور به مسله و هغه اسی وبانه جوړ کړي زما د ضرور بدنامول د پاره نور زما ضرور د بوتلې دی او بسلته قتل کړي دی او دی یو جواد دی ولکتي نو د دې خپلو کې ملګرتیا او اوریدو کې خدام راضي چې دا د ټرنی او د سره ټریننګ هم یو ځای کړی دی یا تاسو کور مالت علاقہ کې دی یو ځای پاتې کیږي اوسې کی تاسو سره دا خو چې زموږ تکلیف هم غونډیو او دلته باډي پورې تانه کې یو ځای ډیوټي کول او په یو کوارټر کې هم پاتې کېدل سونه وخت نه د تعلق دوستانه و مطلب څنګه دوستانه و اسه هاي بای سلام دعا و کنه د دې خناس تپاستا و خ ټیک ټاک دوستانه ملګرتیا و نه جی نه خ ټیک ټاک دوستانه و خمرګتیا و تقریبا اواتو کالونه خجی ښه او دا چې څنګه تاسو ته اطلاع وشو دا اطلاع تاسو ته څه ټایم باندې شوی و دا تقریبا 9 بجې بوي سحر 9 بجې او جی سحر 9 بجې او نو دا لاش دی کله دلته مطلب مړکړی په دیزي کې وجلې دی کنه په بل ځای کې وجلې دی لاش بیا دیزي کې غرزول دی د پولیس مطابق خو دی هم دا وایي چې دا دی هم دغلته کې وجلې دی د دې رور مقتول چې کم دی د اخیری تاسو سره خبري یا رابطه کله شوی و یاره جی او دوه ورځې مخکې ما سره شوی و چې سبب د اتوار په پولیو ډیوټي ختميږي بیا به کور ته درځم او ډیوټي له کله راوتی هم په دغه ورځ د کور نه راوتی او کنه د دې مخکې سورځ دی راغلی دی او تانه باډي پوره کې دی تانیات ولته کې به د ډیوټي کوله سورځ مخکې د کور نه راوتی جی یو په مخکې راغلی ډیوټي لا او د وی چیرې روزانه کلی تتلې راتلې نشم چې کله مې د پولیو ډیوټي ختم شین بیا به کور ته درځم او چې کله ډیوټي ختم شوه نو به دې ظالم بوت او دالته قتل کې بس بیا خورانه غي اوریدو کې دا هم راځي کنه چې د دې د رشتې ست تناظر روانه واغې کې خط کتابت صدا سي خطونه تاسو کور ته هم در لګلی شوی دی اغه کې تاسو وایي چې هغه څه خبره واخت تاسو پړو کړو د چا په لاس د لرا لګلیو خط خو جی د دې مونږ یو مرګري ور چې د وسره ناجایزه تعلق او خط په دلی کلی او ته دا په لیکلی چې دا صفدر خان کرته یو سا او په دې کې دولی کچېرز یو کونډه خزه ما او زما د لون نسم شو زبا داو کما زبا اغه کما او بیا خزل خط ور کړو مونږ کرے راوړو
نو که تاسو ته دومره معلومات چې د دې دواړو منځ کې یو تنازع او خبره روانه ده دي کې تاسو پیشرفت کړي او څه خبرې پکې کړي وي دي سره کنه مونږ ته دا بالکل پته نه لګي ځکه چې زما دا روزانه په دغه ورځ باندې د سره په کوارټر کې او یو ځای به پاتې کېده چې مونږ ته دا پته و خو د سره د دې خبرې وضاحت کړو تاسو چې کله دا رور وکړو تاسو لاړې موکیله نو تاسو د په څه حالتو کې وکړو مطلب د څنګه پروتو یا د څه حالاتو دی سرجی بس داسې پروتو یو داسې دې طرف ته بلې دې طرف د سر لاندې تو شو دا یو لاس چې دا ګوتم د کټ په پورته کټ په دا یو وګم کټو نو دا څه ویل کیږي چې مطلب دا په څه باندې هغه تشدد کړي او په د باندې کنه دا لاش دلته ډیر وخت پروتو سنور څه داسې خبره وسه معلومات دي تاسو دې په تشدد په کړو او د دې نه مخکې د دې لپاره دا وکړو چې دې بدنام شي خجیخه دا هم اوریدو کې راځي چې تاسو یو ورور مخ کې هم ټریفیک کې هم برتیو هغه بیا په بم بلاست کې چې کم دی هغه شهید شوی هغه کوټه کې دا ورور تاسو چې کم صفدر خان چې کم قتل شوی دی دغه په ځای باندې برتی شو بالکل چې دی دغه په ځای باندې د بچی د جی دوی زامن دي او یو لور ده خجیخه حکومت صوبایي حکومت سی سی پی او دلته کې زموږ اس اس پی اپریشن د دین تاسو سره مطالبه د دین جی زموږ دا مطالبه ده چې موږ ته د انصاف ملو شي د خپل رور په حق کې او هغه ته د شهید پیکیج ملو شي ځکه چې دا واړه واړه بچی دي ځوان خزر سبا کوي جی بالکل د مقتول رور سره هم مونږ خبرو کې حیدر خان سره د پولیس موقف تاسو سره هم مونږ شیر کړلو د دې واقعې نه عمده ثابتېږي چې نن سبا ملګرتیا دوستانه بالکل پکار نه ده او که پکار هم د خو په ډیر په احتیاط باندې ځکه چې دا دوه دوستانو مطلب ټرنیانو په یو ځای باندې د دې ټریننګ هم شوی همسایو د علاقې یو کوسه یو مالت کې هم پاتې کېدل د دې ناسته ولاړ د ضرور مطابق چې دا ډیره زیاته و او د نن سبا دوستانی مطلب دا دی چې هغه دوست د نستوړي ماروي تکلیف او نقصان چې را رسیږي د یو نږدې دوست نه را رسیږي دی باندې هم مخکې د یو واقعیا چې د دې یو پولیس رور چې کم په ټریفیک تانیات او هغه په بم بلاست کې شهید شوی خو د کرور صفدر خان چې د بچی دی او د ځوانه کوروالا ده نو داغه هم نقصان او تاوان هم دی چې هغه کونډه شو بچی یتیمانان شو او د یو دوست نه وته دومره غټ تکلیف نقصان جوړ شو را روان پروګرام پورې تاسو نه اجازه غواړو د الله پامان